اکثر خلک یو بل قسم ورکوي ستاسو قسم و چې ته به دا کار نه کوې. دا خلک اکثر وایي چې آیا دې سره قسم وړي که نه. دویمه مسله دا ده که چېرته یو سړي تا ته ویلي چې په تا دې ښځه طلاق یې که تا دا کار ونه کړو آیا دې سره طلاق راځي او که نه. او د طلاق متعلق یا د قسم متعلق بله خبر دغه ده چې زه به کافر شم که فلانکې کار ما وکړو آیا دې سره قسم راځي که نه. او بله خلک دا وایي چېرې حرامه شه که ما دا کار وکړو آیا دې سره هم قسم راځي که نه. د څلور مسلې دي انشاءالله چې تاسو ذکر کوم، خو کوشش وکړئ انشاءالله چې ډېرې لازمي او ضروري دي تاسو ته مې راوړي چې ملګرو سره لازم شیر کړئ. اولنۍ مسله دا ده که چا قسم درکړو چې ستا د قسم و چې ته به دا کار کوې، که تا ها نه کړي یا دې ویل او نو تا باندې قسم لازم شو، که کار دې وکړو تا باندې قسم بیا لازمیږي. او که تا نه بل چا درکړو چې ستا د قسم وي ته به دا کار کوې، که تا هېڅ هم نه ویلي تا باندې نه قسم راځي نه د قسم کفاره راځي. دویمه مسله دا ده که تا نه چا طلاق درکړو چې ته به په تا د ښځه طلاق یې که تا د فلانکې کار وکړو، که تا هېڅ هم نه ویلي او کار دې وکړو نو په تا باندې طلاق نه راځي. لکه یو سړی تا ته وایي مثال که فلانکې کار دې وکړو تا به ښځه طلاق یې ته ورته او په ما دې طلاق یې که ما دا کار وکړو، که کار دې وکړو بیا در باندې ښځه طلاقه شو. درېیمه مسله سره دا واورئ چې بعضې خلک یو بل ته وایي چې آیا که دا فلانکې کار تا وکړو یا فلانکې کار ما وکړو زه به کافر یم، دې سره قسم راځي که نه راځي. بالکل محترمو که یو ملګری وایي که فلانکې کار ما وکړو زه به کافر یم خو د سره قسم واورېدو د قسم کفاره به م ورکوي. بعضې علما دا وایي چې دا د ایمان هم تازه کړي او کلمه دې م ووایي، که چې ته وادي کړی نکاح هم تازه کړي او ایمان دې دوباره تازه کړي، کلمه شهادت دې دوباره ووایي. دې سره سره که یو ملګري داسې ویل که فلانکې کار ما وکړو یا داسې وایي چې حرامه شه که دا کار ما وکړو نو دا هم قسم دی. که چې د فلانکې کار وکړو ده باندې قسم واورېدو د قسم کفاره به ورکوي یا به 3 روجې نیسي یا به د قسم چې کوم کفاره هغه به ادا کوي. نو دا یو ضروري او اهم مسله وه د قسم متعلق چې تاسو سره ما شریک کړله. کوشش وکړئ ملګرو چې دا خپل اورې ځان دې پوه کړئ، ملګرو سره ثواب په باندې شریک کړئ چې دا مسلې زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات عامې شوي دي. بیا هم هر ملګري له پکار چې څه مسله راځي علماو سره رابطه کوي یا د خپل جماعت استاد چې کوم دی رابطه کوي نو داسې قسمو مسلو کې به نه ګیرېږي یا طلاق متعلق یا د قسم متعلق وي دې کې بیا نه ګیرېږي. هر یو ملګري له پکار دی هر یو ملګري له دغه الله طاقت او قوت ورکړی چې دې مسلې سره څه زده کړي 24 غنټې هغه روزمره مسایلو باندې ځان پوهې ملګرو سره بیا نور سره شریک کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو په قرآن او حدیث باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم باندې روان کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.